باندې کشمیر ما به د مشرانو نه تپوس وکړو چې هغه پاکستان کې مړي نه کېږي خو دا نه به پوهېږي چې کله پوهه شو نو بیا مو فلسطین وپېژندلو په فلسطین باندې به جړه فریاد کولو لیکن یو د فلسطین و چې دومره پوهه شو نو دومره به وجاړو رب یقین وکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې بېګا شپې یو بجې ما جړلې په دې چې زه په پېښور کې پاتې کېږم کور مې ته مې د تلو اراده کړې وه ما یې د خپل ملګري هم ځان سره بوځم دې ته زه دا کور مې خلک ته وښیم کور مې خلک مهمان نواز دي کور مې خلک مېلمنو ته قدر عزت ورکوي راشئ ټیک دی کالام بحرین مادین سوات دا علاقې پیر دا خلک هم قدرمند دي خو تاسو یو ځل کور مې ته لاړ شئ چې د کور مې خلک تاسو وګورئ بار بار به کور مې ته راځي خو زموږ بدقسمتي راغلی چې تا ویلي ما ویلي ته توري یې زه سني یم په دې باندې د خدای انصافدار وو الله نه ویریږئ ټول پښتانه یو د پښتو عزت خیال وساتئ د کور مې خیال وساتئ زما د کور مې خلک بهر ملکونو کې پردی مزدوري کوي ټاټکې مزدوري کوي کور نه ورته ټلیفون وکړي چې راورېږه د خدای ایمانداره تا کې دا احساس نشته چې ته په کور مې کې امن وغواړې هغه ته دې هلته کې ټینشن جوړ کړي یاره زما بچي به څنګه وي زما فیملي به څنګه وي هغې شپه ورځ خوبونه ورځ دي یو خو چې پردی مزدور شي او یو د کور مې د حالات چې هغې ګوري نو زه تاسو ټولو ته سوال کوم زما نظریه زه د خدمت یعنی انسانیت خدمتګار یم زه په کور مې کې امن غواړم چې مړ کېږم د امن اواز مو په دنیا هر ځای کې زه اوچتوم زه تاسو ټولو نه دا مطالبه کوم چې تاسو ټول په یو اواز ما سره دا اواز وکړئ موږ څه غواړو امن کې سکون خوشحالي دی یو سړی مړ کېدلو زه د تقریر نه وکړم هغه خپلو بچو ته نصیحت وکړو یا بچو تاسو راغونډ شئ د هغه لښتې مو ته تاسو ته چوکۍ وایي یو ته یې ورکوله هر سړي په اسانه ماتوله چې کله یو ته یو ځای یو بنډل جوړ کړو که نه د پنځو واړو بچي خپل زور پرې وکړو ماتې نه کړې تېر آمد درست آمد اوس هم در سره وخت دی چې یو ځای شئ یو اتفاق شئ مټ په مټ ودرېږئ دنیا ته ورکړئ د امن پیغام چې پښتانه کورمیوال ټول یو دي یو به وي او یو به اوسي وسلام نشته دواړه پښتانه دي پښتو عقیدې کې تاسو ته اختلافي دي د پښتون بچي تاسو دواړه د پښتنو بچي خو یې د ملا صاحب په جنګۍ میله کې راوړو چې نه باچا خان بل افغانستان کې کابل کې هلته په کابل ښار کې دغه داسې هغه حالات پیدا شو چې د شیعه او د سني اختلافات پیدا شو د ټنشن ورته جوړ شو هلته به جګړه نه وه چې به ټنشن جوړ شو نو باچا خان لاړو هغه تشي علاقې ته هلته هغوی هغې کې هغه ته ورغی هلته هغوی هغه تشي ورو خپل پروګرام مولانا صاحب تقریر کو او دوی ورته ناست وو ټول خلک چې بابا باچا خان ورغی اول خو باچا خان د خپل ملګرو چې مزه ډېر زیات ټینشن دی دلته څه واقع ونه شي باچا خان چې دې ته د امن والا سړی یم چې ما څوک بچي وچي نه دی خو زه بس هم دوی لاړل ته نو هغه خپل ذکر کو مولانا صاحب شاګرد دی نو خلک تاسو نو هغه ذاتي خپل ذکر بند کړو چې باچا خان تاسو راشئ تاسو خبرو چې نه تاسو خپل کار ختم کړئ زه به بیا خبرې وکړم د خبرو راغلی هغه ټولو خپل ذکر وشو هغه خپل پروګرام هغه شروع شو د باچا خان ورته ودرېدل باچا خان وایي ای بچو تاسو افغانان یې او دا سنیان چې دا هم افغان دي نو چې دواړه افغان یې دواړه افغان نو بیا تاسو په کربلا کې چې کوم جګړه شوې ده امام حسین سره کوم زیاتی شوی دی چا زیاتی کړی دی چا سره زیاتی دواړو کې یو افغان و هلته یو افغان چېرته نو هغه ټول عربو او هغه یې خپلو کې رشتهدارانو بنو امیه او بنو هاشم
د یو بل چا زیاتی کړی دی چا زیاتی کړی چا بل ظلم شوی دی نو د هلته افغان خو یو نو ستاسو په دې جګړه کې څه کار دی زه تاسو ته دا وایم چې پښتنو جګړه د پښتنو نه وه جګړه د عربو وه او د قریشو وه هلته پښتون نو تاسو پښتانه یو بل ولې وژنئ په پنجاب کې نشته دا جګړه په سند کې نشته په بلوچو کې نشته تاسو پښتانه به مري کوم بدقسمتي ده پښتانه بدقسمته دي په هر یو ځای کې